إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. زما ددي مدرسي مدير مولانا محمد شاهد صاحب او د موجوده طلباو کم چې د الله تبارک وتعالى دا پاک کلام په خپل سینې کې محفوظ کو او ته مبارکبادي پیش کوم. دا نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده او خصوصا په دې علاقه کې د الله تبارک وتعالى د رحمت د نزول یو بهترینه موقع ده چې الله تبارک وتعالى د خپل دین او د خپل کلام دا مونږ ته زمونږ د بچو ته ورزده. یو حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله دا دنیا هر چاته ورکوي، کمی نه وسري او کمی نه وسر نه. په معاشره کې مونږ وګورو ډېر ګناګار او ډېر بد عمل خلک دي، والله ولا ډېر مال ورکړی دی. الله مال هر چاله ورکوي. ولا يعطي الدين الا من احبه. خو دین الله تبارک وتعالى د قرآن د علم په قرآن باندې پوهه دا خپل پاک کلام دا الله چاله ورکوي، دا هغه چاله ورکوي چې چا سره الله مینه وکړي. نو فمن اعطاه الله الدين فقد احبه. چله چې الله تبارک وتعالى خپل کلام وتورزده کو، خپل دین وتورزده کو، دې خوشاله شي چې زما سره الله تبارک وتعالى مینه وکړه. عزتمند زمونږه د دې ټکنۍ د خلکو سره خصوصي د الله تبارک وتعالى مینه ده چې مونږه په دې علاقه کې زمونږه بچو ته د الله تبارک وتعالى خپل کلام دا ورزده کو. عزتمند د انسان مقصد حیات او مقصد زندگی دا څه شی دی؟ مونږ الله تبارک وتعالى په دنیا کې پیدا کړی یو، مونږ ته خاص ډیوټي حواله شوې ده. د دې تاریخ مطالعه مې یو ځل کوله، تاسو لږ ستړي شوي یې نه، داسې تاریخ واقع به درته ویم. د دې نوح علیه السلام په دور کې انساني آبادي 17 ارب ته رسېدلې وه. 17 ارب دا انساني آبادي وه. نن سبا انساني آبادي چې ده نو دا 11 ارب ده. 11 ارب. تاسو د انسانان ته وګورئ څومره ډېر دي، او دا انسانان دومره ډېر شوي چې د غرونو په دې سوق کې هم آباد شوي. تاسو د غرونو په دې سوق کې به اکثر د آبادۍ وګورئ که نه، خلک وایي دلته هم دا انسان پاتې شوی دی، هغه اثرات دي. دا انسانان چېرته لاړه؟ الله تبارک وتعالى ختم کړه. په یو روایت کې 77 کسان پاتې شوي، یو روایت کې 72 مختلف روایات دي. دا دنیا الله تبارک وتعالى ختمه کړله او دا نن بیا داسې آباده شوې ده. خو دا تېر قومونه چې کوم دي نو زمونږ نه په ټکنالوژۍ کې، زمونږ نه په علمیت کې، په هر څه کې زمونږ نه سیوا وه. قرآن کې الله وایي: ما بلغوا معشار ما آتیناهم. تاسو د هغوی لسمې حصې ته نه رسېدلي دغې خلکو، او دا خلک الله تبارک وتعالى ختم کړه. دا ولی الله تبارک وتعالى د خلق د یو ډیوټۍ لپاره انسان پیدا کی، انسانانو ته یو خاص ذمہ داری ورکړې ده
قرآن کې الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما دا ډیوټي زمکو ته اسمانونو ته ورونو ته پیش کړله نو فأبین أن يحملنها هغه دې ډیوټۍ د اوچتولو نه انکار وکړي چې موږ دا ډیوټي سرته نه شو رسولی وحملها الانسان او انسان دا ذمواري په خپل سر باندې واخیسته خو که اوس انسان دا خپل ډیوټي او دا خپل ذمواري سرته نه رسوي الله تبارک وتعالى تر دې دا ختمول سګران کار نه دی لکه د 17 عرب آبادی چې ختمه کړې و نو دا وطن ختمول سکار نه ښکاري قرآن کې الله وایي هل تسمع لهم رکزا د خپو کشاري اوري څه شو هغه خلک خو عزتمندو کله چې الله تبارک وتعالى دا انسان پیدا کوو نو دې ملائکو ته دا خبره وکړله چې دا انسان ما پیدا کوه لکه دا بیا په دمه کې فساد کوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله تعالی موږ ستا تسبیحات هم وایو طهر حمدونه هم وایو سبحان الله الحمد لله دا هر څه موږ ډېر کوو د انسان پیدا کولو ته ضرورت نشته هغوی دا خبره ځکه وکړه پر خپل عبادت باندې یارېدل هسې نه چې موږ دا ډیوټي سرته ګورئ چې نه رسو که الله خبر یې بل مخلوق پیدا کوي الله انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم او یو نایب پیدا کوم عزتمندو دا انسان چې الله تبارک وتعالى پیدا کوي نو دا د ډېرو مراحلو نه تېرېږي قرآن کې الله فرمایي الله الذي جعل لكم من نطفه الله هغه ذات دی ستاسو د نطفې نه پیدا کړي ثم يكون علقه مثل ذلك بیا د دغې نطفې د وینې چکه دی الله تبارک وتعالى ساده کړي ثم يكون مضغه مثل ذلك بیا الله تبارک وتعالى د غوښې یوه ټوټه ساده کړي باغی کې بیا اډوکی وپی بیا فکسون العظام لحما او باغی باندې بیا الله تعالی غوښه چړاو کی ثم انشأناه خلقا اخر الله یې بهترین شکل الله انسان لورکم بهترین شکل لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم الله ما دا انسان په بهترین شکل کې پیدا کړی الم نجعل له عینین خیسته سترګې مې دل کړی ولسانا جبه مې دل کړی وشفتین او شونډې مې دل کړی انسان له وها بیا ثم السبيل يسر دنیا ته دراتلو لار الله تبارک وتعالى آسان کړي انسان چې کله راشي الله الذي جعل لكم من ضعف انسان انتهایی کمزوري انسان خپل وړوکوالي کې هغه کې په اکثریت مشران ناست دي موږ د خپلې تېرې زندګۍ ته سوچ وکړو کله چا او یا کاله تېر شوي د چا به 50 کاله تېر شوي یاره دا څنګه تېره شو پوه شوي پیم دا خو بل ورځ زمونږ ماشوموالی و دا کار به م کوو دا کار به منډې به م والې لوبې لوی سړي پلانکي حاجي صاحب خو به کې وپاتم شو دا دنیا دغه شان روانه ده عزتمندو په دې کې بیا الله تبارک وتعالی په انسان باندې ځواني راولي انسان باندې ځواني راولي او دا ځواني نه ده او خصوصا زه د خپلو ځوانانو ملګرو ته دا خبره کوم چې دا په زندګۍ کې یو اهم سټیج دی او الله تبارک وتعالی به د دې په باره کې خصوصي تپوس کوي وعن شبابه فيما ابله ځواني مې بسه کې تېره کړه بهترین انسان هغه دی چې هغه د الله د دین له وخت ورکړي د الله د کلام له وخت ورکړي یو حدیث قدسی کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د هغې راوي دی الله تبارک وتعالى فرمایي یا ابن آدم تفرغ لعبادتي اے د آدم زویا زما د عبادت ته ځان وزګار کا نو املأ صدرك غنا سینه به د مالدارۍ ډکه کړمه موږ خو د الله د کلام له ځکه وخت نه ورکوو الله د کلام له ځکه وخت نه ورکوو که نه یاره دکان مې خرابېږي کاروبار مې خرابېږي او اکثر دا خبره کوي که نه دا بچی خو د دین زده کولو ته ځکه نه کښېنوي په دې باندې ډېر غټ فخر محسوسوي چې زما د بچي انګلیش یې زده کړو انګلیش هم څه بد شی نه دی خو د هغې سره سره د الله د دین ورته هم ښودل پکار دي خو د الله د دین د خلک ځکه وخت نه ورکوي یاره وایي بیا به خوري څه بیا به څه خوري قرآن کې الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې د الله نه ویریږي نو الله تبارک وتعالی به هغه له داسې ځای نه رزق ورکړي داسې ځای نه به له رزق ورکړي چې د واړو وهم ګمان نه یو هر کار به الله سموي هر کار به الله سموي زمونږ خپله باندې هم یو مدرسه ده هسې د تذکیر په توګه درته یو واقع ووایم زمونږ د استادان د مدرسې د استادان چې دي موږ له ډېرې لږې تنخواګانې ورکوو ګړم ډېر څه غواړي خو دي نه نو د حکومت د مدارسو سروري امداد قطعا نه کوي
چې ګوري چې بس تنګول ډېر زیات دي راشي د ماشومانو ریکارډ د استادانو ریکارډ ستا مدن د کم طرف نه دی دا ماهانه او دا 2 میاشتې کم از کم دا ریکارډ لیږي او امداد د 1 روپۍ امداد د حکومت د طرف نه نشته نو سړي خو زړه ډېر څه غواړي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او د الله د کتاب د خادمانو له سړي ډېر څه ورکړي خدا علما چې د خپل ټوله زندگی د الله د کتاب ته وقف کړي ده بس دې ماشومان ته سبق وي الله یو دی کې قرآن بل دی کې درس حدیث درس قرآن ټوله زندگی د الله د دین له ورکړي ده زما سره دې پاتراک نه یو قاری صاحب راوسته خیر رفیع الله اړ قابل سره دی په ډېر ښه خزګوري کې وتر خو تنخواګان و پروش خو جنه الله د کلام نه علاوه بل اسم نه شل 1,000 روپۍ تنخواه ته کسان وي وینه د الله کلام د الله دین ته چې قیمت وینه کوم نو ما قاری صاحب ته وی چې قاری صاحب زموږ د 1,000 روپو نه ډېر وس نه کیږي ما ته وی دا هم ډېر شي په دې مدرسې کې په مخکې ورځو کې ولاړو ما نو هغه مې دلته د کرایې د کورم څه بندوبست کړی و نو کرایې په کور کې اوسېدو نو یو ماشوم او کپړې ورسره وې راغلی ګاونډي و د هغه نو ما ته کپړې ورسره وې نو ما یې دا د چا له راوړې وې قاري صاحب څه شو ما وی قاری صاحب خو کور ته تللی دی ما له راکړه مې زه به یې ورکړم وایي دا مې دا دې په کومه خوشحالۍ کې راوړې مې که ختم ماته مې چېرته کړي وایي نه وایي بېګا مې مور خوب لیدلی و وایي په خوب کې ولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او ورته وی چې دې ګاون کې دی یو کس ته یو دله کپړې واله ډېره ښایسته جوړه یې ورله اخېستې وه عزتمندو د دې علماو او د دې قاریانو الله غم کوي او د دې د رزق بندوبست دا هم الله تبارک وتعالی کوي خلا زمونږ نه کوي خو عزتمندو الله تبارک وتعالی په خپله فرمایي چې کم از کم زما دین له خو لږ وخت ورکړه که نه زمونږ سره د دنیا د ډېرو څیزونو نه خبر یو د کاروبار د مسلو نه خبر یو او دنیایي اکثر د ملګري پی ایچ ډي او ایم پل او دا مقالې او د دنیا د دومره څیزونو نه به خبري خو د دین د معمولي غوندې مسالې تپوس وکړي دا به دې نه خبر دا ولې دا خو زموږ ډېره لویه کمزوري ده او الله تبارک وتعالی وایي یا ابن آدم تفرغ لعبادتي د آدم زویه زما د عبادت ته ځان وزګار کا نو املأ صدرک غنا که ته د دې نه یېرېږې چې زه به غریب شم نو مالداري خو زه ورکوم زه به دې مالداره کړم والا واسد فقرك او غریبي به دې مزه ختمه کړم هو الا خو که نه زما د عبادت ته ځان نه وزګارې نو ملأت یدک الشغل مصروفه به دې کړم عزتمندو موږ ټول ناوزګاره یو که یو ناوزګاره هر سړی ناوزګاره دی خو که د چا نه تپوس وکړي چې څه کار دي دی نو هېڅ کار هم نشته د چا هېڅ کار هم نشته او بیا هم ناوزګاره دی ته سهار نه سوچ وکړه د ماسخوتنه پورې که چې ما به داسې د کار اهم او مهم او ضروري کارونه ما څوک کړي زیات نه زیات په 30 غنټې کې به یو 2 کاره به یې سم نه کړي خو دا ولې الله په موږ باندې دا د الله یو لوی عذاب دی چې په موږ مسلط شوی دی د بېروزګارۍ دا عذاب دا ولې دا موږ الله دین له وخت نه ورکړو عزتمندو د الله دې کلام ته ناسته قرآن کې الله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر وایي دا قرآن ما د زده کړې دپاره اسان کړی دی الله وایي ما اسان کړی دی څوک شته چې زده کړي ما دا خپل کلام اسان کړی دی زده یې کوي څوک داسې شته چې زده کړي دا کلام عزتمندو دا قصد وکړي دا قصد وکړي زه به د الله دې کلام ته کښېنم که بوډا ولې نه یم الله وایي ما اسان کړی دی او ته وایي ما ته ګران دی ډېر ملګري وایي دا بوډاګان مشران زمونږ یاره وایي د الله دا کلام خو ځکه نه شم زده کولی وایي دا ژبه مې پیاړه شوې ده نو چې کله د انګیاندو ته ویل هغه ته ورانې وکړي او کنځلې ویناګانې شروع کړي او داسې غټې غټې په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوېږي الله خو ډېر اسان کلام دی ښه دې کلام له الله وخت ورکړي دې ته کښېنئ بل د ځان نه د عزت ماده وباسئ چې دا د ځان نه د عزت ماده دې نه ایستي که نه اکثر زموږ یو لوی مصیبت دا وي چې زموږ دا کشرانه ملګري دي هغوی علم وکړي مدرسو نه فارغ شو نن سبا الحمدلله موږ ګورو ډېر ځوانان ملګري زمونږ هغوی فراغت وشو یو ملګري نه مې اوس تپوس وکړو هغوی د ما څه کال فراغت وشو خوشحاله شو دې علاقې ته داسې نوجوانان علما راغله نو د ځان نه به د عزت ماده وباسي نو الله به دله په قرآن باندې پوهه راکړي ښه
جزان جزد آماده نه ایستی کنه دا خو د پلان کیز ویلې زه به دته کښېنم سبق به دې ویم. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا تنظر الى من قال ته دې ته مه ګوره چې دا خبره څوک کوي ولكن انظر الى ما قال خو دې ته ګوره چې دا خبره د چا روانه ده. تاسو ما ته مه ګورئ چې دا څوک دی لکه ما خو یو انسان یم او د ما کې دومره ګناهونه دي او دومره غلطۍ دي راپکې د هغې ته په کتو باندې شروع وکړه لکه نو زما نه خو دا خبره زه د چا کوم دقې خبرې ته غوږ کېدئ چا ذات ته مه ګورئ چا خبرې ته ګورئ چې دا خبره د چا روانه ده. او عموما زمونږ پښتانه نو بلې پښتنو کې دا زد او تعصب او عناد دا شی ډېر زیات دی. یو استاد محترم سره یو درس کې ناست نو هغه واقعه وویل و یو پیره دا شیطان راغلی و یو پښتون له سړي په شکل کې ولا رالی او وایي دا خبره یې ورته وکړله هسې دا پښتون یې دوکه کوو که نه دا خبره یې ورته وکړو چې اسمان نه ملایک راغلی یم او ته چې څه سوال کې هغه سوال وایي هغه به ستا قبلېږي. نو دې داسې په طبیعت کې شو طبیعت کې دا قسم د کار سمه خزانه مې بیا مونږ ته وایي ټول نه اولنۍ خبره یې ورته دا وکړه وایي زمونږ د ګاونډي دی وایي دی غوا د سم ډېر پی کوي اول دا مړه کړه هغه ورته وایي د ګاونډي غوا خو به خپل کار کوي خو تا له څه درکړم وایي زما هېڅ هم نه دي په کار خو اول د غوا مړه کړه. نو مونږ د دې یو را پکې دا زد او عناد دومره سیوا شوی دی چې مونږ د چا ښه نه برداشت کوو. عزتمندو دا خپله سینه دا ډېره زیاته غټه کوي د الله دا کلام به پکې هم تاسو الله تبارک وتعالی به ته علم درکړي. یو ځل د الله رسول صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست دی او د الله رسول صحابه کرامو ته یوه خبره وکړه يدخل عليكم رجل من هذا الباب رجل من اهل الجنه یو سړی به اوس راځي او هغه به جنتي بس یې جنتي وي. صحابه کرام وایي سره مونږ ډېر په شوق کې و چې دا به څوک راننوځي وایي یو سړی راننوتو ږیره یې لمده ده او په لاس کې ورسره پیزار ورسره دي وایي مونږ ډېر خوشحاله شو دا سړی الله څومره بختور دی الله تعالی جنت الله رسول د جنت زیری ورکړي. په دویمه ورځ بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم او دغه شان په درېیمه ورځ بیا پیژندګلوي وکړم هغه سړی راننوت سعد بن معاذ رضی الله عنه وایي زه ورسره ایسته لاړم او روان شوم ورسره وایي ما وایي چې دا سړی به داسې څه کار کوي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم پیژندګلوي کوي چې دا سړی به صحیح ده جنت دی. وایي کور کې ورسره لاړم وایي ما ورته وایي چې زه د کوره مرور شوی یم او ستا سره به شوم وایي ما ته وایي چې راځه وایي ما چې ورسره وکتل نو داسې داسې خاص عبادت نه و لکه عام زموږ چې څنګه عبادت او فرض لمونځ کوم او کم نفل او روژه خو دم کوله خو یې د زموږ د شپې داسې یو دوه درې رکعت څلور رکعت تهجد ته راپاڅېدو د هم راپاڅېدو وایي څه خاص عمل یې ما ونه لیدو نو اخر مې ورته خبره وکړله چې ستا په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم پیژندګلوي کړې وه چې دا جنتي دی نو ته څه داسې کار کې وایي ما ته یې وایي چې کله زه ماسخوتن سملمه نو زه وایم چې ما دا ټول خلک بخلی دي او زما په دې زړه کې هېڅ چا تخیر یې نه وي هېڅ چا تخیر یې نه ساتم. عزتمندو دا ډېر لوی کار دی ګورې. بل ځوانانو ته مې یو بل نصیحت هغه دا دی چې تاسو د الله دې دین له هم وخت ورکوئ خو دروند خوی. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یعجب ربک من شاب لیس له سبوه الله تبارک وتعالی غزوان ډېر زیات خوښ دی چې مستۍ پکې نه وي چې دا مستۍ ډېرې زیاتې نه کوي که نه نو دغه ځوان د الله تبارک وتعالی ډېر زیات خوښ دی. مستۍ د ځان نه وباسئ د الله دې کلام له وخت ورکوئ. قرآن کې الله تبارک وتعالی د دې نیکو متعلق یوه خبره کړې ده چې چا ماله یوه نیکي راوړه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها چا یوه نیکي راوړه الله به ولا یو پلس ورکړي. هسې په دې مفسرینو کې یو بهترین مفسر امام ابو الاعلى المودودي رحمة الله علیه الله دې قبر د نور نه ډک کړي
هغه یو ناشنا نقطه لیکلې ده. هغه وایي چې په دې آیات کې الله تبارک وتعالى داسې ونه وایي چې چا یوه نیکي وکړه، بلکې څه وي؟ من جاء بالحسنة، چا یوه نیکي راوړه. نیکي کول ولې ډېر آسان کار دی. سبحان الله وایي نیکي ده، الحمدلله وایي نیکي ده، لارې نه ده، اماطة الأعداء عن الطريق صدقه، دا مې یوه نیکي ده. مسلمان ژوند ټول نیکي ده، خو دا نیکي الله ته روغه جوړه رسول نه دی، دا ډېر ګران کار دی. دا نیکي نه ده، خپلې نیکۍ تا چې څومره وکړې دا ټولې په ټوله تویسې او د الله دربار ته هلته ورسې، دا ډېر ګران کار دی. بله ورځ وي درس کې یو حدیث مخې له راغلی، ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ستاسو په ذهن کې به یو سوال راغلی، ستړي شوي هم یې، سوال به دا راغلی چې یو سړی دا دومره ډېرې نیکۍ وکړي که نه، نو دا به الله تبارک وتعالی ته سړی نشي رسولی، دا په څه باندې خرابېږي؟ دا هم یو سوال دی که نه. دا نیکۍ د سړي د غرونو بغدار ته نیکۍ کړي او د قیامت ته چې لاړ شي تش پاڼې به لاړ شي، دا نیکۍ په څه باندې خرابېږي؟ ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تاسو کې به یو تن، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې به یو تن د تهامه غر مقدار ته نیکۍ کړي. دا تهامه په مدینه کې یو غر دی، غټ غر دی. په تاسو کې به یو تن د تهامه غر مقدار ته نیکۍ کړي، نو فیجعل الله عز وجل هباء منثورا، الله تبارک وتعالی به دا ټولې نیکۍ دوړې وړي، الله به دا ټولې نیکۍ څه کړي، دا به ټولې به ختمې. اصحاب کرام ورته وایي دا الله رسوله وایي دا به څوک وي چې الله دا دغه ټولې نیکۍ څه ختمې کړي. الا نكون منهم ونحن لا نعلم، اسنه دا الله رسول چې کسان چرته مونږ نه یو، ځان به خبر نه یو، نیکۍ هم ټولې ختمې شوي. د دې ګورې فکر پکار دی، موږ هم د دې ډېر فکر پکار دی. صحابه کرام ډېر علم والا خلک، دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته هغې خلکو نښه ووایي، دا نښه درته ویم، دا لږ په غور واورئ چې دا د ځان نه وباسو. ورې او خصوصا د ځوانانو ته بیا ډېر زیات کوي. الله رسول ورته فرمایي اما انهم من اخوانکم ومن جلدتکم، دا ستاسو ورونه دي او ستاسو په شان خلک دي، دا ستاسو ورونه دي او ستاسو په شان خلک دي، ستاسو په شان غوږونه دي، ستاسو په شان لاسونه، ستاسو په شان ډېرې نیکۍ کوونکي خلک وي. حاجي صاحب دی، ملک صاحب دی، ډېر خیراتونه یې کړي دي، هر ځای کې صدقه مو ورکوي، ستاسو په شان خلک دي. ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، خدا داسې خلک دي چې کله ځان لشي نو دا بیا پټه ګناه کوي، په کمره کې پټه ګناه، په بستره کې پټه ګناه. زم دا حدیث خدای الله رسول صلی الله علیه وسلم زموږ د زمانې لپاره ویلی، لکه سړي چې د نت دا موبایل راوالي نه د خلکو په مخ کې، زه ښه سړی یم هېڅ هم نه کوم، خو چې کله ځان لشمه او یا به بستره کې ناست یم نو بیا څه ګورم؟ عزتمندو څومره نیکۍ چې م کړي دي، څومره نیکۍ په دې یو ګناه باندې الله دا ټولې ختموي. خو په ذهن کې اوس یو بل سوال راځي چې دا دومره غټه ګناه ده چې الله تعالی د غرونو مقدار ته نیکۍ ایستلې کړي او هغې چې په دې یو ګناه باندې ختم شي، په دې ګناه کې ولې دا دومره خطرناکه ګناه ده؟ سید قطب شهید رحمت الله علیه د مصر یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، اسلامي تحریک ډېره منډه ترړه وهلې ده. سید قطب شهید رحمه الله یو خبره کړې ده، هغه وایي چې الله دې سړي له دا دومره خطرناکه سزا ورکوي نو دی یې وله ځکه ورکوي چې ده ته د الله تبارک وتعالی دا ذات دا ورته مخلوق نه سپک ښکاري، ځکه چې مخلوق ته وایي نه ته خو ته ښه سړی، خو چې کله ځان له شي او الله ذات ده ته ګوري نو د الله دا ذات نعوذ بالله ته وړوکی ښکاري او د مخلوق دا ذات ته غټ ښکاري. عزتمندو بل د الله د کلام چې زده کړه کې د ضد نه عزت خبره ځان نه وباسي. بله خبره هغه دا ده چې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ذهني طور به هم حاضر او بدني طور به هم حاضر دی. کله ناکله سړی په درس کې ناست دی، درس کې هم موږ ناست یو، یو ملګری په نورو سوچونو کېږي نه،
خپل پټي سوچ به کوي څوک به دکان سوچ کوي نو داسې کس ته الله ولې هدایت نه کوي ښه وای په قرآن کې هدایت دی د چا لپاره لمن القى السمع یو دې خبرې ته غوږ دی وهو شهید او بل بدني ته ور حاضر دی غوږ هم دی او حاضر هم دی بدني ته ور هم بدني او ذهني دواړه حاضر دی عزتمند قرآن دا بر هدایت او دې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دې دا قرباني ډېرې زیاتې ورکړي دي ډېرې قرباني ورکړي دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ الله رسول صلی الله علیه وسلم سره دې ذهني ټول حاضر او هر ټیم کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی زبر الله رسول صلی الله علیه وسلم په کدي سي کو جواب وسر دي سي روانو ما او کدي طرف ته ما خو جواب وسر په دې طرف روانو نمی خزوا نمی بچیو هر ټیم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه زده کو او ردی طلباو بارک الله تبارک وتعالى قرآن کې خصوصي دا خبره کړې ده چې تاسو ردی سره امداد کوئ ردی خلکو سره امداد کوئ وې دې خلکو له ورکړه کوي لا يسالون الناس الحافا چې هغه خلکو نه سوال نه کوي چې په زور باندې بازار کې اکثر دا سوالګری راشي کنه یو د لمن راونی سي څوک چا په انسان راونی سي شابه را کړاله کنه خلکو بس وایي خلی نو دا علما يحسبهم الجاهل اغنياء دا طالبان دا علما ويحسبهم الجاهل اغنياء نه پوهه سړی وایي کنه چې مالدار سړی دی ځکه دا عالم جامع خوري خيسته جامع پیزاري خيسته پیزاري ټوپۍ خيسته ټوپۍ او چې ګوري خلکو ته ملک ښکاري وای دا مالدار سړی ته د ناپوه سړی ته دا ډېر غټ مالدار ښکاري من التعفف ځکه دې ځان د سوال خو دې کوي نه چا نه چا تلاس ونیسي زما سره سحر می چینه دې اسکلې یا د رزق را کر کمې دې مال سره یا تکلیف دې راته چا تم چا نه دي سوال ذات د بارا چرته چا نه سوال نه کوي او مالدار سړی دې خلکو سره امداد کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل واقعه بیانوي و یو ځل په مدرسه کې یو سم وږی شوی ما و چې سم وږی شوی ما سړی وږی شي کنه کچا دی چې ما ډوړې راکړه سه حرام نه غوړي دا دې عام خلق غوړي دا پر نور خلق مسلمانانو باندې حق دی دا به خوراک ورکړي حدیث رضی الله سړی سره مؤمن نه دی و چې دې مړه ګړو دي شي خواته یو گاون کې سړی دی نه هري دا مؤمن نه دی خو سره مؤمن نه دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چاته دا نه و چې زوږه ما له ډوړې راکړه وی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ می ولیدو نو دا نه می به مسالې تاسو وای هغه مسله ما اخرت لا وای اسی می تاسو کو وای ما وی کچا تر ډوړې ستره دا وځي زکه وایي ما ډیر زیات وای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را مسله را تخیستا مسله را ته وی تفصیلی مسله را ته وی وای دا غیر ډوړې ستره را ته ونه کو زکه دا غیب علم الله نه علاوه بل څه سره نشته ان ابوبکر صدیق او خدای لوی اولیاء دا د پته نه و چې دی وایي عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا خو علاوه لم دا غنه من دقه مسلې ته پوسو وی اگر علم خط تفصیلی جواب را کو خو ډوډۍ ست راته ونه وی بیا ناس مو الله رسول می ولید وی الله رسول صلی الله علیه وسلم قال العالم وی دا غنه چې دقه مسلې ته پوسو کو الله تبارک وتعالى محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کی ابو هريره وږي الله رسول وخاندل وی ابو هريره وستا مسله ما ته معلومه درازه و چې کور ته ورلې ګوري تاسو کوی د خوراک څه شیشتا وې صرف یو کنډولې په یو نورې سمنو وې ما ته وې ابو هريره چې ورشه د مدرسې څومره طالب علم دي ټول راوغواړه وې ما په لور کې بیا تر پیدا شو یو کنډولې پیدي او ټول طالبان راوله وې دا راوستم ټول طالبان مې راوستله او ټول طالبان مې کېنه ور الله رسول ما ته یو لپاره ورکوا ما به یو لور په ځان مور کو بیا مې بل ورکو اسقاط متعلق دا مسئله یاد کړئ الله رسول صلی الله علیه وسلم سنت دادی ساق القوم اخرهم تو سره وګور کیدا وګو کې سنت دادی وبچر ترالي او ملګری ته کې شي دا کوم څه چې دا ګلاس پکې دا ټول اخر وبس وای ما ته وایي چې ټول ملګرو دا وګو دا دغه وګرځو دا په ټول وسکله وای ما ته الله رسول صلی الله علیه وسلم لراوړل الله رسول ما ته وی تو اصحاب هريره وای چې کله ما وسکله وای بیا راته چې ابو هريره نور وسکا وای ما نور وسکله وای چې بیا نو الله رسول کنډولې ورکو وای ما ته وی چې نه ابو هريره نور وسکو وای ما نور د الله رسول معجزه وا خلق فراغ د ډیر خلکو لپاره کافي کېدو
وای ما نور وسکله وای بیا مې الله رسول کنډولې ورکو وای ما ته چې ابو هريره وسکوي ما د الله رسول نور یو بوټه نشم اسکله وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم دقه کنډولې راواغېستو او بیا خپل باندې وسکله نو د الله تبارک وتعالى په دې کې ډېره سخته هم راځي یو بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته اعلان دې طالب علمان صوفیا طالب علمانو لپاره تاسو نه د چاندې اپیل کومه دیو صحابي را لې کجوري یو خاخر اغسته او په در کې ریزان بل صحابي را لې دا طریقه او دا مدرسې او دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دور نه روان دي او په تاسو کې کڅوک مدینه ته تللی په مدینه کې به دا هغه سوپا هغه دړه وسم موجود ده به لیدلی دړه دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د روزې نه دغه طرف ته ده اوس په کې دا حجیان چې راشي نو اکثر به کې کینی تلاوت کوي نو په دغه کې بلاته دا طالبان دا په دغه کې دی او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو پیرد لوګي د لاس زرا وګرځیدم وای خلک ران رچا پیر شو وای یو وی چې میرګي پیر راغلي دي وای بل وی چې غټه پیر راغلي ده او وای چا براله پیزار پوزي ته ونی ولمای چې د دې په هوش کې راشي کنه میرګي به مریض وای دا سرمن چې ګوي دی وای دا دغه کی وای ما بچا ما به چې خارشو تاسو څه په درځه لوګي د لاس راغلي ده ما د لوګي د لاس دا حالت دی او دا علم بل خبره هغه د علم حرص پکار دی چې ګوره چې چا کې حرص نه وي کنه د دین د ذکرې طلب پکې نه د قران د ذکرې طلب پکې نه الله دې سړي د قران نه ذکرې ورېخه الله دا قران چې د اسمان کې نه راوړي چې راوړي د خلکو په ځل کې ورنه نه باسي نه دې سره طلب دې سره مینا لا يمسه الا المطهرون دا قران یو آیات دی عام معنا خو تاسو ټول ته معلومه ده چې قران له بنا څه پورې طهارت په حالت کې نه وي یو معنا د تزنوي ناشنا و کمان یو ناشنا معنا یې تزوا کمان دي فجرال القران کې ذکر ده ولا ينال فهم معانيه الا قلوب طاهره ولې آیات مطلب یو مطلب دا هم دی چې د قران په معانی وبانی اق خلق ویږي چې هغه پاک فړوالي پاک زړه وته ساتي او شوق بدی شوق صرف د ابو هريره یو واقعه ده تویما د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو بیر داسې چل وشو ناټول مړاوي شوی یې کنه تقریرونه کړی شو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داسې چل وکړ یو ځل چې سرسایي را پیسې دي چې په یو کوټه کې را باندې کړی دي نو د ابو هريره له ډیوټي ولګول وي ابو هريره وې ته په دقه قضیه کې د قضیه کې بناسي د مال ته بناسي چې رسول تغلا ونه کیږي نه چې کله ټول راځم شي د اسلامي حکومت کار دی الله اسلامي حکومت زموږ په ژوندۍ کې راوړي د سترګې په خوږی شي نه به څوک د چانه بیا غلا کولی شي د زکات تقسیم او مال تم ارسبه خبر برابر انداز بکیږي دا ابو هريره کې نه ولې چې کله د اعمال راغون شي بیا په قراو کې تقسیم شي دا ورته د خیال ساته ابو هريره دې چلو وکړو چې په شپې د مال تشپوا نری کې یو حدیث نه بل مثلا معلومیږي د مسلمانانو اجتماعي املاک چې دین هغه تشپکه ولا هغه پیرک ولا ډېر لوی اجر لري نو ابو هريره اړیکته ناس ته په دې کې د شپې یو غلط علي د شپې غل را اغلا کوي ابو هريره زر کلک د لاس نه ونیو لا ارفع عنك الى رسول الله رسول الله دې وځه مخ غلي ته به زمان اخلاص شي ذکر الله رسول صلی الله دغه توي فشکا عیاله هغه تر د خپل دغه شکایت وی غریبی نه دا بچی مم دغه شان دغه دي هر ناس له دوه درې ورځې ابو هريره سخه هیڅ پرې خو سحر باندې کې الله رسول وی یا ابا هر ما فعل اسيرك البارحه ابو هريره بغیر د عقیدی سر سي چل کړو بغیر د عقیدی سر سي چل کړو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی الله رسول فشکا عیاله ما ته د خپل عیال ډېر زیات شکایت وکړو چې غریبي مې ده نو دې وجې ما ایسته پرېښود الله رسول ته وفرمایل اما انه قد كذب وانه سيعود دا کوم سړی چې راغلی و د دروغ ویلي او دا به بیا هم راځي ابو هريره خو د الله رسول په خبره یقین و سړی مخل به سبا بېګاله بیا راځي چې کته نو غل بیا راورسېدو سبا غل بیا راورسېدو نن بیا وی چې نن خو دې سره نه پرېدم لا ارفع عنك الى نخو دې خامخا د الله رسول الله وړم داغه بیا باندې شروع کړ چې را غریبي خزم نه جوړه ده بس
ډیر تکلیف دی راته قرض را باندې اورېدلې دی ابو هريره رضی الله عنه بیا پرې خو سهار باندې کې وته بیا وایي دا الله رسول یا باهر ما فعل اسيرك البارحه ابو هريره به ګری د عقیدې سره چل کړو هغه وایي دا الله رسول بیا راته دا وکړو جبرې مې خو الله رسول صلی الله علیه وسلم ته یا ما انه قد كذب وانه سيعود دا ته دروغ ویلي دی وګوره سبا له بیا راځي ابو هريره په ځل کې کلک قصد وکړي چې نن نه دی دا به راځي کله به زمانه خلاص شي کته مې باندې کې سړی بیا را ورسېد د شپې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیا لاس ونیو وې نن خو نه نن ته باندې معنی مکوا نن خو دې پرې ده منه کس پوه شو چې نن خو مې پرې دي نه نو ابو هريره ته یو خبره وکړه نشته یو خبره کومه په دنیا کې کسو کا پولیس ونیسي کنه چې پولیس ونیسي او پته وته ولې چې یاره سما د پره باندې خطلې ده دې ځان خلاصې شي چل وکړي ها رشوت ورکړي پیسې ورکړي کنه ځکه دا انسان میلان ته ګورم موږ پولیس له دا رشوت او یا سیا پولیسونو کا بچی ته خپه نشي جوړي دا مې مقصد نه لري او اسی د انسان دی میلان ته سړی ګوري د انسان دی میلان ته سړی ګوري او اق شان دی هغه لالچ ورکړي چې دې سړي پیسې په دې ټیم کې پیسو هي رسناک له زر ولا لالچ ورکړي نو د ریکست ابو هريره دی لالچ تو کته ابو هريره لالچ شي او علم وو ابو هريره ته وای کته زه په خو د علم یو خبره ده تخیم ابو هريره فورا پرې خو وای وای څوک چې د هر مانځنه پسو څوک چې دا مسخوتن د سملاستو په وخت کې مسخوتن سملاستو په وخت کې آیت الکرسی وای نو د څه کته شیطان نشرات ابو هريره پرې خو الله رسول بیا سحر ته پوښتنه بل الله رسول ما ته د علم یو خبره خوله او څه خبره ده ته خوله لیدا وای ما ته دا خبره وې څوک مسعودن سمري او آیت الکرسی وای نو شیطان دل نشي کیږي راځي الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اما انه شیطان دا شیطان خو دا درې شپې چیرې وای دا یو خبره چې تا ته وکړه د رښتیا کړی ده په دې حدیث کې دا یو حدیث شیطان نام نقل یا شیطان حدیث کو نه دی خدای الله رسول صلی الله علیه وسلم دا تصدیق او توثیق کړی دی نو دا علم حرف دا ډېر زیات ضروری او لازم او ملزوم څه دی عزتمند تاسو ته صرف یو خبره کوم او هغه دا ده چې تاسو ګورئ د دې خلکو سره د دې طلباو سره مینه کوئ الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کون عالما یا عالم جوړ شه یا که عالم نشي جوړېدی طالب علم جوړ شه که طالب علم هم نشي جوړېدی نو د دې خادم جوړ شه دې خلکو خدمت کوم کې دې سره مالی مدد کوه دې سره منډه کړه وه دې د رزق هم کوه دې د جامه پیزار هم کوه دې خادم ساز شه او بعضې نکس داسې چې هغه الله تعالی مالی وس هم نه یې ورکړی د الله رسول وی چې بل ما جوړېږه کني هلاک بشي هلاک بشي عزتمندو دا صدقې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د طلباو لپاره صحابه کرام نه چاندې اعلانونه کړي دي او دې صحابه کرامو سره ډېره مینه ده او دا یې ساتلې هم دي خو یو خبره ته کوم یو پېره د الله رسول صلی الله علیه وسلم دې صحابه کرامو ته قسم وخوړو او دا خبرې ورته وکړله چې ما نقصت صدقه من مال امرئ مسلم صدقه د مسلمان مال نه کموي ښه که څوک صدقه کوي که نه صدقه کوي نو صدقه مال نه کموي ګورې شیطان زمونږ الشیطان یعدکم الفقر شیطان مونږ غریبۍ نه دې صدقه دې وکړله که نه غریب به شي لکه دې بچو له دا 1500 روپۍ ورکړئ 1500 روپۍ په ستا پلان کې کار کوي الشیطان یعدکم شیطان د غریبۍ نه سړی دی الله رسول صلی الله علیه وسلم خبره اسیم دروغ نشي کېدی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې قسم وخوري چې زما د الله په ذات قسم چې صدقه مال نه کموي الله یې بل طرف نه ورکوي د داسې طرف نه به الله ورکي عایشه رضی الله تعالی عنها کور ناسته ده روژه یې ده سوالګر یې راغلی ورې وډبو وی وږې یم خپلې بریره رضی الله تعالی عنها ته وایي وی د کور د خوراک څه شی شته او وی لږه یوه ډوټۍ ده او هغه ستا روژه ده خو به ته روژه ماتې دښمني دې دومره څه نه دي خوړلي وی ورکوله چې څنګه یې وله ورکړله بریره رضی الله تعالی عنها بهر ته ځي چې واپس راځي یو چا ډالۍ راوړې وه د الله رسول الله غوښه پخ کړې غوښه عایشه رضی الله تعالی عنها روژه ماتې کې ناسته ده خوراک کوي عایشه رضی الله عنها وایي غوښه چېرته وه
په هغه په بدله کې مال راکړه کنه الله زه ته د الله په ذات قسم خورم، د الله په ذات باندې قسم چې صدقه چرته مال نه کموي. او د شاهد مولانا هغه مر سبقونو ملګری دی، ما د سبقونو ټول یو ځای په یو کمره کې مو وخت تیر کړی دی. اسی موږ هغه خلکو ته هم دعا کوو چې نن دې مولانا دلته ورې کې یو مدرسه را شروع کړې ده، نو دا د دې خلکو سره تعاون کړی دی. موږ وظیفې هم خوړلې دي په مدرسه کې، دې خلکو سره تعاون کړی دی. او داسې اصل تحدیث په تور باندې یو خبره کومه، مولانا ناس دی خو په دې مدرسه کې زموږ په دې کمره کې د عمل طالبان دیوالین کوي نه، پکې چې چا میلمه راشي د چا یو څیز راشي، داسې ورځې هم راغلي دي چې زموږ سره په جب کې داسې څه شی هم نه و چې مونږ یو 15 روپۍ ډېرې دي کلی کې دا راسره هم نه وي. ډېر به هم دا طبیعت خراب شو، خو الله تبارک وتعالی ولا علم ورکړی دی او راځي بری علاقه کې کار خو دره چې چا سره څومره تعاون کړی دی کنه د علم حاصل کړی دی، نن به هغه سړی مړ دی او وفات وي. هغه خلک به نن نه وي، ډېر خلک به پکې وفات شوي، خو دا به یو داسې صدقه جاریه چې د قیامته پورې به دی. صدقې پکار دي، دا دیګونه خلک پاخه کړي یا نور یو مړو پسې دا ډېره ښه خبره ده چې سړی وکړي، خو صدقه جاریه ډېره زیاته غوره ده چې دا سړی وکړي. حدیث کې راځي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، کله چې انسان مړ شي ټول عمل بند شي، صرف یو درې څیزونه د مرګ نه انسان ته میلاوي، الا من صدقه جاریه، صدقه جاریه انسان ته میلاوي. جمعه اساس کړي دي، مدرسې جوړ کړله، چاره قرآن واغستو، یو طالب علم سره مرسته وکړله، او علم ينتفع به، یو طالب علم دی په دین زده کولو کې هغه ته سمرسته او سره وکړه، دا د لپاره صدقه جاریه ده. او ولد صالح یو نیک بچی ډېره غوړه صدقه جاریه، د ماشومانو بهترین انداز کې تربیت نه لري، دا بهترینه صدقه جاریه ده کړه ماشومان تربیت. عزتمندو دا مدرسې شروع کړې ده د ذات د پاره، ما چې څنګه وي چې څنګه د ذات د پاره څوک د چا نه څه څیز نه غواړي. الله رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو د چاندې اپیل وکړو، دې زنانه راولګېدې چې خپلې ګوتمې راوړې، چې خپلې والۍ راوړې، په چانده کې به یې واچولې. خو ډېر خلک داسې مو صحابه کرام چې هغوی به وس نه کېدو غریبانانو. یو صحابي دی لاړو مزدورۍ له راغی، کجوري راوړې او الله رسول له یو لپه کجوري ورکړې، وایي دا واخله. منافقانو پورې خاندل، وایي الله تعالی ستا د یو لپه کجورو ته هېڅ ضرورت نشته. او الله تبارک وتعالی دومره خفه شو په دغې خبره باندې، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم هم سم خفه شو، او دغه صحابي دا کجوري راواغېستې او د الله ورته وایي دا پرې ټول الله راته وحي وکړل چې دا پرې ټول مال باندې وخره، دې کې دومره برکت دی، دومره برکت چې ټول ما ته ډېره برکت ورسي. عزتمندو دا یو بهترینه صدقه جاریه ده، ځان دپاره څوک چا نه څه څیز نه غواړي، او دا بچي پکې هم ستاسو سبب وایي. یو مدرسه مو یې روانه کړې ده، غالبا یو ملګری راته وي چې دې مې شوی دی، دا پروګرام به مو اوس کېږي او هر څه به هم کېږي. خو زه ستاسو نه یو اپیل کوم چې چانده ورسره ښه مربور چې زه یو دوه درې میاشتې پس به کې انشاءالله بیا پروګرام یو زه راځم او مدرسې دې ولنه رسېدلي، او هېڅ ګرانه نه ده، هېڅ ګرانه ورې نه ده. زه تاسو ته یو خبره کوم، سړی په دې کور کې څومره خرچې کوي، په دې رواجونو باندې سړی دومره پیسې ولګي که نه، سړی ورته زما دا روپۍ څنګه ولګېدې، او چې دا ښځه تیچر ته د چا قرضي واده ده، نو نوي جوړه خو ښځه خامخا اخلي، نوي جوړه او مجبوره یې ګورې خامخا یې ورله اخلي، او بیا چې ځي نو تش هم نه ځي، نو 2-3 زره روپۍ خو تش نه په یو خالۍ کېږي. خو دا هسې زما خپله رایه ده که هر یو سړی راولېږي صرف یو 2 بوجۍ سیمټ واخلي، یا یو سړی یو 50 بلاکه واخلي، او یا کله چا وس کېږي یو ډاینه شګه یا یو ډاینه کرش والي او دلته یې واچوي، دا به پرې دومره کار به پرې روان شي، او د قیامته پورې به دا صدقه جاریه. زه به د خپل بیان بس کړم، خو ستاسو نه دا اپیل کوم، اول د خپل ځان نه به شروع وکړم. 2 بورۍ سیمټ دا به زما له طرف نه شي، اول شروع به زه وکړم. 2 بورۍ به زه باندې علماو سره دومره صحیح نه ورې ښه، خو د دې الله تبارک وتعالی موږ خپل کار را شروع کوو، زموږ عملګري را سره وو. ما چې تاسو سره کوم قاري صاحب خبره وکړله، اولې د خپله ژبه روپۍ راواخېستې، په دغې شته تنخوا کې ما ته وایي شروع زمانه وکړه، نو ما وایي زه د خپل ځان نه شروع کوم، هغه وایي نه شروع به زمانه کې. خفه شو رانه، مې نه زه ستا نه به شروع وکړم. چې شروع مې وکړله، په کلي کې چا یو تن ډاینه کرش راوستو، چا شګه او هغه آبادي الله ورسوله،
اوس پکې د هغه خلکو بچي دي او هغه پکې صدق وایي دا څوک ځان خپل کور چې سړی سړی معمولي څیز باندې څومره پیسې لګوي مر خپل ځان نه شروع کړه دا به دوه ګورئ سیمټ انشاءالله دا به زه والا او تاسو ملګري کې چې څومره څوک تعاون کوئ دا ریا نه ده دا د دې لپاره چې نور خلک دغه پیدا شي تاسو ټول اراده وکړئ پاسې ما ته ووایئ زه به دومره صدقه کوم انشاءالله التوفيق دركي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين